نو عرض می دا کولو چې د بچی تربیت دین مراد دینی تربیت دی. قو انفسکم و اهلیکم نارا، مذهبی تربیت داغه خرچه خو پسړو ده. اوس چې ته داغه خرچه اخراجات پاغه باندې چې ته بخامخ نوکری کې پیسې بغټې دا زیاتې دي. دا سیدا لکه یو خرد ومنه پیټه په بوډي او مالک پاغه باندې شپږ منه پیټه واچي. لیکن دې تنن سبا زنانم خوشحاليږي او سړیم په دې باندې فخر کوي، زما لور دا شوا زما عزتمندو. دغه وخت کې دا د سوچ مقام دی، دا ذمہداری په سړو باندې و. خچ بیا کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نکاح وخت د جنې رالو دا غي د پاره رشتہ خو وګوره. اوس دا خرشته یو لفظ دی، لیکن د دې تشریح انسان په خپل کوي. دا د خدای پاک د الله د رسول نه به تاسو کې، ځکه چې دا ضابطه الله مقرر کړی ده چې خرشته څه ته وایي. خرشته دې ته نه وایي چې داغه تنخواه ډیره زیات وي. خرشته دې ته وایي چې اول هغه دینداري، بیا داغه کاروبار کوي، هغه لټنی، هغه ناراسنی، هغه ځان ته ګټلی شي، دا بیا ګوره. لیکن د ټولو نه مخکې داغه دینداري ګوره، داغه عقیده، داغه اخلاق، داغه د دین سره تعلق. د الک د جنۍ د پاره د الک انتخاب کې هم دغه شی، او د الک د پاره د جنۍ په انتخاب کې هم دغه شی پکار دی. او دا جنم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی تنکح المرأة لاربع، عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح کے دوران 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پاگے کے سلور چیزوں نے کتیش لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. مال لوجنا در رشتے په بنیاد کې مال کتیش، مال سمره الگ جنۍ طرف ته مال ګوري، جدا مې کور تراشي نه دې سره مال راشي، او جنۍ د الگ سره مال ګوري چې د سره سمره مال لې د کاروبار څنګه دی. ولحسبها دا قتل پکار دی، ګناه نه ده، ناجایز نه دی، لیکن دې ته زما مقصد دا دی په دین باندې ترجیح ورکول نه دی پکار. دین کې هغه صفر دی، زیرو دی. په عقیده کې، په اخلاقو کې، په دین پیجندو کې، خبر کولو کې، په عباداتو باندې اعمال کولو کې، معاملاتو پیجندو کې، پاغه کې هغه صفر دی، هیڅ نه پیجن. دین سره زره تعلق نشته، لیکن هغه پیسې ډېر زیات را جمع کوي، د دین خیال نه ساتل او صرف دغه خیال ساتل دانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مال تکتیش ولحسبها، دویم خاندانی شرافت تکتیش. خاندان څنګه دی؟ جنۍ طرف والا عموما د سړی خاندان ګوري او دا ډیر زیات کتی شي، اعلی خاندان سره تعلق دی. اوس نن سبا داسې پرې خوده شوی دی، پخوا به د دې د نشوالي په وجه باندې رشتې واپس شو. دا سید خاندان دی، دا داسې نه ده، دا اعلی خاندان سره تعلق لري، دا کس داسې نه دی، بیا به رشتې واپس شو. یو مسلمان او کافر وي، سړی کافر دی او دا مسلمان دی، دا خو سره نکاح نه کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خاندانی شرافت د وجنه کله کله بنیاد وګرځول شي، لحسبها ولجمالها. دریم د خایس په بنیاد باندې نکاح کیږي، حسن و جمال تکتی شي. او سلورم ولدینها، دین تکتی شي، دینداری شته وکنه. داسې افراد هم شته مسلمانان چې غي دین ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخري ټکی رونیو او د ترجیح ذریعے صرف اور صرف دا وګرځول فسفر بذات الدین تربت یداک، دین والی کو ترجیح دو، دین والی کو ترجیح دو. تربت یداک دا د عربی او محاوره د خلاص ته په خاورو کې ککړ. مقصود د دې معنی نه دا صرف د تنبیه بیداری د پاره د چې ګوره دې ته ترجیح ورکړه نور نه. ها کدی سره نورم وینو ډیر زیاته خلا، دینم دې خاندانم شته ډیر زیاته خلا، دینم دې حسن و جمالم دې ډیر زیاته خلا، دینم دې او مالم وسره شته ډیر زیاته خلا. لیکن کچریدانی د دې په مقابله کې ده، بلکې زمونږه کابرو کې بعضی مال پرېخې ده
او صرف دین ته ترجیح ورکړي ده. حضرت سعید ابن مسیب رحمه الله واقعا ما مخکې بیان کړی و چې عبدالملک ابن مروان ته د خپل زوی شهزاده د پاره رشته غوښته او هغه زمانه کې بادشاه چې دا د تابعینو دور دی او د صحابه دور دی. بعضې خال صحابه هم شته، تابعین هم وو. په هغه زمانه کې چې کوم بادشاهي نو هغه به نیک بادشاهي، بنو امیه دور او هغه خپل بچی ته نکاح رشته کته. چا ورته وویل چې د حضرت سعید ابن مسیب چې مدینه منوره کې غټ محدث دی، عالم دی، انتهایی بزرگ شخصیت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه اقدس په خوا کې درس د حدیث کوي، او بیا لوري داسې ده چې په هغې باندې د حسن و جمال او هر قسم قابلیت او خیارتیا او صلاحیت ختمه ده، د هغې ثاني په دې ټوله مدینه کې نشته. بادشاه زړه وشو چې زوی ته دا رشته وغواړم، لیکن سعید ابن مسیب رحمه الله انکار وکړو، ورې نه کړه. وایي چې نه، او چې ورې که نه بیا چاته ورکه په خپلو شاګردانو کې هغه کس ته ورکه چې هغه په کور کې صرف 3 درهمه دي، نور څه نو. ابو وداع رحمه الله او طالب د دین، د دنیا نوکری او ګټه نه وه، بیا هغه کونډ دی، ښځه یې وکړه، څه وخت پس لږ وخت پس یې ښځه وفات شو. نو ښځه یې کړي د اول کونډ شوی دی او بیا هغه کونډ سړي ته دی د لور ورکوي او هغه غوښتې هم نه ده او هغه ته چا لور نه ورکوله داسې حالت کې، ځکه چې یو غریب دی بل کور یې داسې نو. بیا ده ته پته ولګېده چې د ښځه مړه شوې ده، د هغه د تسلی دپاره یو مسلمان سره ښه کولو دپاره بیا دین ته ترجیح ورکولو دپاره چې هغه ظاهره ده چې د په خپلو شاګردانو کې به هغه محسوس کړی چې تقوا یې څه ده، علم یې څه دی، شوق د دین سره څه دی، دا هر څه به یې کتلي، په خپله یې ورته ووایي. وایي چې بل واده دې وکړو چې ښځه دې مړه شوې نه، وایي ما ته به اوس څوک راکوي، بس دی دغه یو. بیا یې ورته وایي چې زما کره لور ده، زه تا ته هغه در کوم، هغه د شرم او حیا نه سر ټیټ کړو، هغه یې ورته ورکړه، نکاح یې په جومات کې وتړله او ماښام یې ورته کور ته بوتله، بغیر د سډولۍ نه، بغیر د دوم دام نه، بغیر د شهرت نه، او چې څومره رسم و رواج دی هغې نه بغیر. سعید ابن مسیب چا ته تپوس وکړو چې صاحب بادشاه نیک، د هغه زوی شهزاده هغه داسې او د هغه په کور کې د یو څیز کمی نشته دی او تا داسې فقیر او مسکین ته ورکړه، هغه ته دې ور نه کړه، دا ولې؟ هغه زمانه کې هم دا سوچ کیدی شو. ورته وایي چې ما د خپلې بچی دپاره چې رشته کته، نو هر یو پلار د خپلې لور دپاره انتهایی مناسب رشته ګوري چې هغه د هغې دپاره او هغه د لور خیر غواړي. ما چې وکتل چې د ده په کور کې دا خو بادشاه دی، زوی شهزاده دی، د ده په کور کې مال حال دی او خدام دی، بهر مریان کار کوي، دننه وینځې کار کوي، او دا چې کله دې کور ته لاړه شي نو د دې تربیت ما کړی او په دې کې به آرام طلبي راشي، په دې کې به د مال سره مینه او محبت راشي، په دې کې به د جوړو جامو لباس او پوشاک او پیزار سره مینه راشي. ما چې کوم تربیت د دې کړی هغه ما داسې نو کړی، دا به د هغې الټه شي، نو د دې آخري ژوند به خراب شي د دې رشتې د وجې نه. نو ما دا نه غوښتل، ما وی چې دا داسې سړي ته واده کم چې د دې دیني تربیت په خپل حال باندې باقي پاتې شي، هغه هوښیار هم ده، قابل هم ده، علم هم ورسره شته، هر یو شی ورسره، هر قسم ته تربیت یې کړو. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د زنانو دپاره د رشتې انتخاب هغه بهترین انتخاب کو، د هغې په سر باندې پیسې اخیستل، هغه په جیب کې اچول، دا ټیک نه ده، هغه څاروی نه دی او هغه مبی نه ده. اگر که چې کوم ځایونو کې داسې کېږي هغه دا نه ګڼي چې دا مونږ څه شی خرڅ کړو، نو مې ورته بلې ښې، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الفاظو بدلیدو سره احکام نه بدلیږي. د الله رسول فرمایي چې دا خمر چې تاسو اسکئ او په تاسو باندې حرام شل شراب، داسې وخت به راشي چې د خمرو د شرابو نوم به خلک بل څه کېږي، بل نوم به کېږي او دا به څکلی کېږي چې دا خمر نه دي، دا دادي او ما هغه زمانه نه سبا شته. دغسې مختلفو ګناهونو نومونه به جدا کېښودی شي او بیا به هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به د هغې یو لفظ استعمالوي، د هغې دپاره بیا وولي
अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गव्वास को मतलब है गोहर से के सदफ से। कोम सड़े जो समंदर के मलगरल लटाई नो दागद सिपाही सरत कारनी सिपाही ډېر خپلی پرته د خدن نتشه د ملغلره پکې نشته دی نو هغه نه راخلی، او که سپای پورته نه خړه پړه د خدن نه پکې ملغلره قیمتي ده نو هغه راخلی. نو الفاظ که بدل شي هغه سره احکام زما عزتمند نه بدلیږي. بهر حال انتخاب د رشته د پاره د لور د پاره داسې پکار دی ځکه چې دنیا دا څومره سيزونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دا ختمي. کله کله خاندانونو کې داسې کار وشي چې غټول خاندان د یو کس د دوه کسو په وجه باندې بدنام شي، میانګان بدنام شي، سیدان بدنام شي. د یو غټ محدث شیخ الحدیث اولاد را روانو خلکو عزت کولو هغه بدنام شي. انسان سره خپل عمل زی د دې عزت په دنیا کې هم چې کوم دی نو اصل عزت هغه دی چې هغه په عمل سره جوړ دی. عہده او منصب سره عزت جوړ دی نشه د یو سور از عہده او منصب ولا کال لپاره نو عزت او چې کله بیا هغه عہده او منصب لري شنو بیا عزت نشته. مال چې او کچرته په باندې صحافت په مال باندې رالو چې هغه ختم شنو هار سلاړل، هغه دوستان یاران په اجره کې په بیٹک کې ناس خلق چې کله یو شی کله بل شی غټول پاسې دل زکه چې اوس سره سشته دي. بعض خلک د خپل مور او پلار خدمت هم په دې خیال باندې کوي چې تر څو پورې د مور او پلار جیداد او مال وی چې کله هغه شي نه بیا د دې کور کې د کور نه بار وشړي. داسې خلک مونږ ته راغلي دي، پلار ته کنځلې کړي او زما په وړاندې کړي الکه داسې مو کو نه دا داسې پلان کې ډنګړې دي. هغه ټیم کې خو په شیطان سوري شیطان پکې نه نوته هغه د چا خبره اوري. زما عزتمندو دا الله جل شانه قوانین د هر څه د پاره صفه دي. زنانو په معاملې کې دا غي د رشته انتخاب که چریته داسې رشته وګوري چې هغه دنیا وی لیکن پاره کې دا غي پردا، دا غي حیا، دا غي شرم، دا غي ایمانی غیرت هغه په داو ولګي نو هغه رشته هغه تا په خپل لاس هغه ورته واچوله. الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. بیا د رشته په بابت کې زمونږ په دې علاقو کې دا ظلم هم کېږي چې د جینۍ خوښه نی لیکن پلار او ترې یتیمه ده نو ترې او چې پلار موجود دی نو پلار هغه رشته په زور کوي د دې خوښه نی لیکن په زور په ډولۍ کوي چې ته بده ته ودیږي. لکه چې دا یو انسان نه دی، یو کاڼی دی، یو لوټه ده، یو خټه ده، پس چاته په ټوکرۍ کې واچي هغه ته حواله کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سیبین بم تپوس کې او د باکرین بم تپوس کې، یعنی د پیغلې نه بم تپوس کې جنینا او د کونډې نه بم تپوس کې. البته کونډې نه چې تپوس کې نو هغه به تا ته صفا وي چې او ما دې خاوند ته ورکه یا ما مو ورکو، ځکه چې هغه کې دی وخت کې چونکه مخ کې خاون لیدلې دی هغه وفات شو یا هغه نه مطلقه شو نو هغه کې د شرم ماده د جنۍ په مقابله کې کم وي نو هغه به تا ته وایي چې او پلار زه راځم په دې رشته باندې ما ورک. او چې جنۍ وي پیغله وي هغه خاون نه دی لیدلې هغه کې د شرم ماده ډېرې نو چې هغه نه تاسو کې هغه سکوت او سر ټیټول د شرم نه دا د هغه پر رضا باندې دلالت کوي. لیکن کاغه مخسر شو کوي چغه وباسي او بیا چې کوم نو ډولۍ تنزي او په زور باندې چې نه چې تنه بزي په سوکانو باندې په دیکو باندې نو دا خو ظلم، دا نکاح نه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د باکرینم تاسو کا پیغلینا او د سیبینم تاسو کا ډېری رشتې په دې علاقه باندې داسې کیږي چې پلار یې ولک ته ورکه جنې خوخنی چې زدا نکوم ځکه چې سوجه د پاغه کې سعوذر دی دا به سره ژوند تیرې وخت لري دا به ټول عمر دا غسر داسې لکه په اور کې چې ولاړی او دې په زور باندې حواله کی. ها دې جنې ته دا حق حاصل لې کدا نکاح په زور باندې شي وي دا پیغله وا نو دغه وخت کې دا واپس کېدې شي
چې دا خپل خاوند ته په ځان باندې د ور نه کې نکاح به ماته شي. او که چېرې په ماشومالي کې پلار کړی وي نو پلار د جنۍ په حق کې انتهایي مهربانه وي، هغه نکاح شوي د هغه نشي واپس کړی، ځکه چې ماشومه جنۍ د خپلې فایدې او د نقصان باندې نه پوهېږي. هغه پلار مهربانه پلار دی، هغه یې ورکولی شي.